سلامونه ملګرو. فیاض چوهان د عمران خان خلاف یو ډیر عجیب ټویټ کړی دی، یو ډیر عجیب بیان جاری کړی دی چې دا بیان تاسو ورې خندا به هم درشي. دا فیاض چوهان هغه فیاض چوهان دی چې د مخکې پی ټی آی سره خو چې کله په 9 مې واقعیاتو کې د لګیر شو بس د پریس کانفرنس کو د پی ټی آی نه او تختیدو او اوس د عمران خان خلاف چې د کم بیان جاری کړی دا ورېږي. فیاض چوهان ویلي چې 1992 ورلد کپ حواله سره دا بیان جاری کړی دی چې 1992 کې کم ورلد کپ چې عمران خان ګټلی دغه یو ورلد کپ پاکستان ګټلی هم د عمران خان په کپتانۍ کې. نو فیاض چوهان ویلي چې په 1992 کې د ورلد کپ دوران د کم میچ په وجه باندې چې پاکستان په 1992 کې فائنل لا کوالیفای شو نو د هغه میچ دوران یو مصنوعي باران کړل شو. دا یو ډېر غټ چال چې کوم دی انګریزانو جوړ کړی چې عمران خان پاکستان ته ورلد کپ وګټي او بیا دغه عمران خان په پاکستان باندې مسلط کیږي. دا یو سوچا سمجا پلان و جی د انګریزانو. نو دا هغه فیاض چوهان دومره کمکلې خبرې دی کوي چې دومره کمکلې خبرې چې دا هم د پی ټی آی یو قسم له یو ټایم له حصہ وجي چې مطلب ورلد کپ ځکه عمران خان وګټلو مصنوعي باران پکې شو سیمی فائنل کې بیا غ سیمی فائنل چې کوم دی پاکستان فائنل لا کوالیفای شو فائنل یو ماغه انګلند والا سره فائنل پاکستان وګټلو هغه ورلد کپ عمران خان وګټلو بیا پاکستان باندې مسلط کو جی. نو دا فیاض چوهان یو عجیب بیان جاری کړی دی جی. بل پی ټی آی 25 جولای د غټي جلسې اعلان کړی دی. دا جلسه په ترنول چوک پېښور روډ باندې کیږي. باقاعده تیاریان روانې دي. بل په عمران خان یو بل مقدمه دایر کولو تیاری هم روانه ده. تاسو له معلومه او دا به ډیره سنگین مقدمه په عمران خان باندې جوړیږي. عمران خان اوس دا خبره کوي کنه مریم نواز حکومت چې کوم دی باقاعده په عمران خان باندې د مقدمه جوړولو چې کوم دی اجازه هم ورکړي دی. دوی وایي چې عمران خان په جیل کې ناشته او د جیل نه دننه هغه د ملک ماتولو کوشش کوي، په ملک کې د جنگ مسلط کولو کوشش کوي، په ریاست باندې الزامات لګي، په فوج باندې الزامات لګي او په دې خبرو باندې اوس دی په عمران خان باندې یو سنگین مقدمه جوړیږي. ځکه 12 جولای پورې کې دی شي دغه عدت نکاح کیس هم ختم شي. اوس دا کیس ځکه په عمران خان باندې دی جوړی چې عدت نکاح کیس فیصله ډیر زر راتلو واله ده. 12 جولای پورې د عدت نکاح کیس فیصله وکړي. نو اوس دغه مقدمه ځکه دی په عمران خان باندې جوړیږي. بل اون چودري صاحب چې کوم دی هم یو ټویټ کړی دی. اون چودري ویلي چې عمران خان ته د 9 مې عمران خان د 9 مې واقعیاتو معافي غواړي. نو زه عمران خان سره ما زب عمران خان سره سپورټ کوم، ما زب د عمران خان پټای کې ما خوده د 9 مې واقعیاتو معافي غواړي جی. دا اون چودري ټویټ کړی دی جی. بل پرون سپریم کورټ کې چې کم ډېر ګرم ټرایل چلیدلی دي پاغه هم خبره کو چې کم ټرایل په سپریم کورټ کې چلیدلی پاغه د ویډیو اخر کې خبره کو. خو بل عمران خان یو درخواست ورکړی دی چې اډیالا جیل کې زما ملاقاتونه پرایویسی کې نه کیږي، زما ملاقاتونه ریکارډ کیږي. اډیالا جیل کې یو کرنیل صاحب دی او یو جنرال صاحب دی چې دا غي په وجه باندې زما د ملاقاتونو پرایویسی نشته. دا غي په وجه باندې زما چې کوم ملاقات کې خبرې کیږي ابا قاعده ریکارډ کیږي جی. دا عمران خان درخواست ورکړی چې په دغه درخواست باندې کې د نن یا سبا هم سماغت وشي جی. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.